عزیزانو رمضان المبارک بهترین میاشت او پدې کې یو خپل تحفه د نبی رسول الله والسلام د خپل امت د پاره هغه بیان کړی ده. هغه تحفه نبی رسول الله والسلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورکړی و او دا تعلیم د ټول امت ته پاره. هغه تحفه دا چې نبی رسول الله والسلام یو ځل خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے زما تر راشه زتا ته یو داسې عطیه یو داسې تحفه درکم چې په هغه سره ستا مخکینی ټول ګناهونه الله جل شانه معاف کی، راتلون کې ټول ګناهونه الله جل شانه بس تاغه سره معاف کی. په ښکارا باندې په پټه باندې د انسان نه څومره ګناهونه شوي الله جل شانه په دې سره معاف کی. هغه عطیه هغه تحفه هغه د سلور رکعاتو منځ ده چې موږ ته صلات تسبیح وایو. صلات تسبیح مختصره شان طریقه هغه موږ تاسو ته ذکر کو. مختصره شان طریقه دا چې سلور رکعات منځ دی چې کله سلور رکعات منځ ته ودرېږي نو د ثنا نه پس چې نومبني کې پهله ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك په هغه کې درېمه کلمه الحمدلله هر چاله ورزي مونږ ذکر کوم چاله نه ورزي یاد دي کې خیر دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه پوری بس د ثنا نه پس 15 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری. بیا دا غینه پس د سوره فاتحه او د سورت نه پس بیا 10 پیری. بیا دا غینه پس چې کله رکوع لاړ شنو رکوع کې لس پیری. سبحان ربی العظیم نه پس چې کم دی اغه لس پیری. بیا دا غینه پس رکوع نه چې کله اوچت شي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد اوی دا غینه پس ته لس پیری. بیا سجدی له چې لاړ شي سبحان ربی الاعلى اغینه پس ته لس پیری. بیا د سجدی نه چې روچت شي د دوانو سجدو په منځ کې بیا 10 پیری. بیا د غینه پس بل سجدی له چې لاړ شي سبحان ربی الاعلى 3 پیری وای بیا د غشانت لس پیری. بیا د غشانت دویم رکعت له چې کله پاسی نو بیا خو پکې ثنا نشته دی نو د غینه مخ کې د 15 پیری درېمه کلمه ذکر کی او دی وای 15 پیری. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا دا غینه پس دغه شانتی دا سلور رکعاته چې کله دویم دریم سلورم رکعات لا هغه پاسی نو په ابتدا کې د سوره فاتحه نه مخ کې 15 پیری او د سوره فاتحه او د سورت نه پس پر رکوع کې رکوع نه پس پاسیدل. بیا سجدی کې سجدی دو سجدو منس کې بیا په بل سجده کې 10 پیری دي. 15 پیری صرف چې بل رکعات لا پاسی نو د سوره فاتحه او د سورت نه مخ کې به 15 پیری وي او دا غینه پسته چې سمرم زلدی هغه 10 پیری دي. دا یو مختصره شان طریقه چې الله جل شانه دی امت ته د نبی رسول الله والسلام په ذریعه سره دا بهترینه تحفه ورکړی ده. بهترینه تحفه او عزیزانو په عمر کې کم از کم یو پیره خول پکار دی. الله جل شانه ټول گناهونه معاف کوي. بهتره خدا دا چې پوره رمضان مبارک دا وشي ولیکن پوره رمضان مبارک کې د دې څوک اهتمام نه کوي نو اخیری عشره چې کله